خو یو طرف ته مثال په تور د هر سره د هر وړو کې سره موټر سایکل دی. اوس هغه کله ون ویلینګ کوي، کله داسې غیر اخلاقي حرکات کوي، هلمټ ورسره نه وي، بل څه ورسره نه وي، کمسینې. مونږ د عوام پیغام ورکوو چې مثال د دوی مشران څوک چېرته وي، د دوی مور پلار چېرته وي، د ټول نه ښه کنټرول چې دی، ښه غریب چې دی د وړو کې مور پلار کولی شي، د وړو کې خپل رشته دار کولی شي، مشر کولی شي چې دا لږ د دې اختره د زبرګۍ په وجه باندې او د روژې مبارک میاشت دی د زبرګۍ په وجه باندې د مبارک وختونو کې دا لږ کنټرول کړي. د مقصد دا دی چې یاره مونږ لاړ شو او دا سموت ټریفک دا په خپل ځای باندې روژه ګڼئ په بازارونو کې او د خپلو ټریفک اهلکار هم خبر واخلو او د ټریفک د منیجمنټ هم څه بندوبست وکړو. خو دلته بدیر کې دا یو مسله ده چې روډ هغه پخوانی د نواب د ورځو روډ دی او آبادي ورځ په ورځ سیوا کېږي. نو که دلته موږ سوچ وکړو نو په دې روډ کې نه د خلکو ځای شته، نه د ګاډو ځای شته او نه په دې خلکو کې داسې شعور شته چې نه د یو ګاډي د یو ټرن دی، نه د پارکینګ. دلته مثال په دې واړی کې تقریبا 12 چوکونه دي، یو پکې سبزي منډي ده، خاص پارکینګ پکې هم نشته او نه پکې مستقل اړې ته څوک کوزېږي. نو زمونږ عام د عوامو ته که د ډرایورانو ته یا دې ته زمونږ دا پیغام رسي چې زمونږ د ټریفک کسانو سره، د ټریفک سټاف سره، د عام پولیس سره، د عوامو سره په دې کې ښېګړه وکړي چې مثال په توګه د پارکینګ هم یو اصولي، د دوی د یو ټرن هم یو اصولي او د سره د دې چې د خپل د ضروري کار یا د ګاډي د پارکولو سره د نور عوامو خیال وساتي. دا به زمونږ ټول په بهتر به مفاد کړي. نو خو زمونږ دا ده چې د روژې مبارکه میاشت ده، مونږ د خپلو کسانو ته هم ویو چې تاسو د دې کسانو د جذباتو د دې هم له خیال وساتئ او د عام خلکو ته زمونږ پیغام رسي. نو د هغې دا ده چې په دې مهنګایي په دور کې، د بېروزګارۍ په دور کې مونږ به د خپله مناسب ګزاره حال زندګۍ کې ځان سره د خپل غریب شریک کړو، د یتیم پکې شریک کړو. دا سوچ وکړو چې د چا ماښام د وچې ډوډۍ رزق درک نه لګي، هغه ځان سره په دې کې شریک کړو، د هغه د خیر خواهۍ خیال وساتو. نو څه ده چې مثال په طور زمونږ دا ټایم به هم پاس شي او د هغو دپاره زمونږ دپاره به ذخیره شي او د آخرت دپاره د کامیابۍ ذریعه شي. زما یوه خبره دا ده که نه چې دلته کې یو طرف ته خو مونږ یو چې مهنګایي ده، خو یو طرف ته مثال په طور د هر سړي سره د هر وړو کې سره موټر سایکل دی. اوس هغه کله ون ویلینګ کوي، کله داسې غیر اخلاقي حرکات کوي، هلمټ ورسره نه وي، بل څه ورسره نه وي، کمسینې. مونږ د عوام پیغام ورکوو چې مثال د دوی مشران څوک چېرته وي، د دوی مور پلار چېرته وي، د ټول نه ښه کنټرول چې دی، ښه غریب چې دی د وړو کې مور پلار کولی شي، د وړو کې خپل رشته دار کولی شي، مشر کولی شي چې دا لږ د دې اختره د زبرګۍ په وجه باندې او د روژې مبارک میاشت دی د زبرګۍ په وجه باندې د مبارک وختونو کې دا لږ کنټرول کړي، د دوی د اخلاقي طور هم لږ سپورټ وکړي او دا خالص بې مهاره نه پرېږدي مثال په طور. نو دلته کې عام هغه ټریفک نه علاوه مثلا مشکلات جوړېږي په معاشره کې او دا ون ویلینګ چې کوي یا دا نور د اختر په خوارو ورځو کې کوم کار کوي هغه بالکل د مر سره لوبې دي. د هغې خو مونږ نه اجازت ورکوو، هغې لپاره مونږ خپل مینجمنټ هم کوو چې کوم ځای کې ون ویلینګ کېږي هغې ته مونږ خپل لوکل پولیس هم ورکړي او ټریفک والا هم ورکړو، د هغه خلاف مونږ سخت نه سخته کاروایي کوو. بس